ګورنمنت ډیګري کالج پښین کې د اقبال لټرري سوسایټي په نامه باندې یو کوچنی تنظیم دی. دا تنظیم طلبه چلوي. د دې تنظیم عموما کار دا وي چې په کالج کې علمي او ادبي سرګرمیانې وکړي، لکه سټډي سرکل، علمي مجلس، بک کلب او نور داسې علمي او ادبي سرګرمیانې وکړي. دوی کوشش کوي چې هر میاشت یا په 2 میاشت کې یو سټډي سرکل هم وکړي. دیواره دوی یو سټډي سرکل منعقده کوي. هغه سټډي سرکل په شین کې معاصر ادیب او شاعر په عنوان سره منعقده شروع. و دې سټډي سرکل ته ناقد، تنقید نگار، محقق، لیکوال عبدالکریم بریالي صاحب خبره وکړه. عبدالکریم بریالي صاحب په تفصیل سره و سټوډنټ ته دا وویلې چې په پښین کې کم ادیبان او شاعران سته او کم کتابونه لیکلي دي. په آخر کې سټوډنټ سوالات هم وکړو او د دې سره سات په آخر کې انعامات د کتاب په شکل کې هم ورکول شو. د سټډي سرکل د ختمېدو بعد بریالي صاحب پر خپل ژوند باندې هم رڼا واچوله. په تفصیل سره خپل ژوند وګړو ته وړاندې کړي. په دې حق باندې ما د یو تفصیلي انټرویو واخیستله. ان شاء الله هغه به زغرده شایع کوم.